बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़म डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे नाजरीन नन बा मुंग दे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज چې ګرد وتوي پاغه حواله خبرې کوو نن ویډیو کې به موږ ګورو کړه ډاکټر تاسو ته یا تاسو رشتہ دار ته یا تاسو یار دوست ته د گیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز چې کوم د نظام بیماری ده د دې تشخیص کړي دي نو دا تشخیص ستوي دا ولې کیږي او په دې کې د خوراک سرول دی دوی سره سره د خوراک سرول دی نو زه باندې په ویډیو کې د سلایډز په ذریعہ باندې تاسو زه واضح کوم تاسو به زه ایکسپلین کوم چې د ګرد ستوي او دا ولې کیږي او د دې کې د پرهیز سپکار دی خوراک څنګه پکار دی دوی خزان لدی چې هغه به ډاکټر صاحب تاسو ته لیکي د دې دوی سره سره څه قسم پرهیز پکار دی نو په دې باندې خبرې کوو راځي چې نن د سلایډ شو باندې ګرد باندې موږ حواله سره نو GERD ګرد چې دا مخفف دی د گیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز کچاته ډاکټر ویلي چې ستاسو گیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی نو د کې څه قسم خوراک پکار دی څه پرهیز پکار دی نو د نمخ کې چې موږ په دې خوراک او په دې پرهیز باندې خبرې کوو زه وایم چې تاسو ته لګ انټروډکشن درکم چې دا نظام کومه عام بیماری دي او چې کله مریض موږ تراشي د معدې تکلیف سره نو اول مرحله کې موږ دا فیصله کوو چې د مریض ته مسله صدا د دله بیماری صدا په دې تصویر کې تاسو ګورئ دا د ډایجسټیو سیستم ټول ډایګرام دی چې کله موږ خوراک کوو نو دا د خوله دا اورل کیویټي جبه دا د دې کې فارنکس دی چې کله موږ خوراک کوو په نیوالک خولي ته دننه کوو نو بیا دوم وړه په غاښونو په ذریعہ باندې چې کله دا ماته شي نو بیا نیواله چې دی دا مونږه چې کله دا تیرو نو دا خوراک نلې په ذریعہ باندې دا معدې تراشي معدې کې چې دی په دې باندې مختلف جوسونه چې کوم انزایمز ورته وي او دې باندې تیزاب چې دی دا دې سره ملاويږي را ملاويږي او غنټه 2-3 غنټو کې چې دا کله ملاو شي دا بالکل خوراک نرم شي لکه څنګه شملې داسې جوړ شي هغه ته قائم وای نو بیا دا په مزه باندې لاندې کلمو ته د دې معدې ناراضي کلمه کې شدید دا تینه چې کوم طاقت ته هغه هضم کیږي او دینه پس دا غټه کلمې ته راځي او یو ورځ پس یا لس غنټو پس دا چې دی دا یا 24 غنټې کې یو ځلې دا بیا فضلې په ذریعہ باندې یا دا ډګ بار په ذریعہ باندې دا بدن نه خارج شي نو دا چې کوم دی د اورل کیویټي وای یا دا فارنکس دی دا خوراک نه لې دا چې هغه ته اسافیګس وای دا به معده دا چې د سټمیک وای دا جګر دی او سره دا چې کوم تاسو ته د ښکاری دا وړه کلمه دا سمال انټسټاین ورته دا چې دا یو فریم مون تاسو ته ښکاری د لارج انټسټاین دی او دلته چې دی د خوراک د بدن نه خارجيږي دا چې تاسو ته نور ایکسپلین کوم نو دی تصویر تراشه دا تصویر د چې کوم دا ډایجسټیو سیستم دی هغه چې کوم ازادي هغه کې چې کوم ارګنز دی هغه کې چې کوم پارټس دی هغه لږ زیات کلیر کړی دي نو دا چې دی د اورل کیویټي دا داخلو دا اسافیګس دی د خوراک نه لای چې د خولې نه لاندې معدې ترازی معده په خېټه کې وي دا معده دا سیستم کوته وای بیا دا چې دی د سمال انټسټاین چې درې پارټس دي ډیوډینم ته وای او ججنم ته وای ایلیوم ای انامه کتا سنوم درځي خو د معدې نه پس وړکل ما سمال انټسټایني او دا د ستاو راتاو پرتی او دینه پس چې دی بیا د خوراک راځي چې کله د کې راځي دا یو پایپ هم دی دا غټه کلمې تراشي ځکه ته غټه کلمه وای چې د سایز غټ دی دا د ته کولون وای دا په بدن کې داسې پرتی او بیا چې دی دلته خارج شي د معدې نرستو چې دی دلته یو ارګن وی یو اوز وی چې هغه ته لبلبه وای یا پنکریاز وای او د دې دوه کارونه دي یو خو بدن د لپاره چې دی دا د انسولین او ګلوکاګون د شوګر کنټرول لپاره دا خارجي دم یا سیکریټ کوي او دوم دا چې دا داسې انزایمز جوړي چې هغه په خوراک په هضم کې هغه خپل رول دی ٹھیک شو دا جګر دی د جګر د معدې سره په بدن په خېټه کې په خې طرف باندې پروتي معده ګس طرف ته پرتی د دې دوی غټ لوبز دی رائټ لوب لیفت لوب یا خې لوب سیکنډ لوب او دا شین چې تاسو تخکاری دا غترخي دی چې ګال بیډر ته وایو دی کومن کانیو شي بیا بیماری جوړیږي نو دا ډایګرام باندې تاسو یو ځلې لګورو کې نو د دې عام بیماری سې دي چې کوم سره موږ ته مریضان راځي چې کله مریض زموږ کلینیک تراشي موږ باندې دا فیصله کوو چې د مریض ته د نظام کومه بیماری ده
چې کوم عام بیماری دي زه د لیست ما دلته جوړ کړی دی په خوله کې چې دی د معدې لوجنه یا ځاني تور باندې زخمونه راتلی شي او هغې ته افتسلسر وایي چې اردو کې ورته مو کې چالې وایي. دویم چې دی ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی، دا د خوراک دننۍ بیماری ده چې دې ته سینې کې جلن یا خوراک کې نالۍ کې جلن اردو کې ورته وایي یا سوزش سینې سوزش ورته وایي. بیا پیپټیک السر دی، پیپټیک السر چې دی دا په معده کې په خوراک د وړې کولمه کې په لومړنۍ حصه کې یا په دویمه حصه کې د کې زخمونه جوړ شي او هغې ته پیپټیک السر وایي چې کومې ته په اردو کې د معدې یا د کولمې زخم ویلی شي. بیا چې دی دا هیپاټایټس دی، هیپاټایټس دا جګر بیماری ته وایي چې کومې کې جګر کې سوزش پیدا شي. په دې ما مخکې ویډیوګانې کړي دي چې دې کې هیپاټایټس A دی، هیپاټایټس B دی، هیپاټایټس C دی، هیپاټایټس D دی او هیپاټایټس E دی. بیا د دې لاندې چې دی ګال بلیډر دی یا د تریخې دی او د تریخې کې چې دی کاڼي تاسو ته پته وي چې وایي فلاني په تریخې کې کاڼي دي او هغه د دې اپریشن وکړو نو دا ګال سټونز په دې تریخې کې کیدی شي. دې نه پس لبلبې کې هم سوزش راتلی شي او هغې ته پینکریټایټس وایي. بله بیماری چې د وړو کولمو چې دا هغه چې دا سیلیک ډیزیز هغې ته وایي چې کومه کې د کولمې چې دي هغه غنم ته یا د غنم سیزونو ته الرجي جوړه کړي او بیا دې هاضمه نه کوي. دې نه پس یو IBD انفلیمیټري باول ډیزیز ورته وایي او په دې کې په د غټه کولمه کې خاص طور پر وړه کولمه کې هم زخمونه په خپل طور پیدا کېږي او هغې نه وینه راځي او هغې نه پیچیدګۍ جوړېدی شي. بیا دې نه پس IBS اریټیبل باول سنډروم ورته وایي چې کوم ټولو نه کامن بیماری ده زموږ په پاپولیشن کې بلکې ټولو دنیا کې خلکو کې ټولو زیاته کامن د نظام بیماری چې دا اریټیبل باول سنډروم دی IBS ورته چې ورته وایي انګریزي کې او اردو کې ورته پښتو کې څوک ورته ګیس وایي، قبض وایي یا دستونه وایي. دا بیماری جوړې شي. دې کې جراثیم یا نور څه مسله خو نه خو دې ډېر وجوهات دي چې کله موږ د IBS ته راځو نو هغه به تاسو سره ډسکس کوم او تاسو سره بس د هغې تشریح کوم چې د IBS دا ګیس ولې جوړ شي. په هغې به زه ځان له یوه ویډیو کوم په هغې به ټول تفصیل خبره کوو او خوراک پرهیز خبرې هم پکې کوو. بیا چې دی د کولمو TB راتلی شي چې هغې ته ابډامینل ټوبرکلوسس وایي او بیا عام د بواسیرو مسله هم جوړېدی شي. نو دا چې دی دا کامن بیماری دي چې دې بیماری سره مریض موږ ته راځي او بیا چې کوم مریض موږ ته راشي نو موږ وایو چې دې کې د علامات چې دي د کومې بیماری طرف ته اشاره کوي او چې کومه بیماری موږ ته ښکاره شي هغې مطابق به هغه مریض ته موږ دوای لیکو، علاج لیکو او پرهیز لیکو. نن به چونکې تاسو ته ووایي چې موږ به نن په د ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا ګرد چې ورته وایي او اردو کې چې ورته د سینې کې جلن یا د خوراک نالۍ کې جلن وایي په دې به خبرې کوو چې که دا ډاکټر صاحب تاسو ته تشخیص کړي چې تاسو ته ګرد دی یا تاسو ته ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی نو دا تاسو ته ولې کېږي، د دې کې علامات څه وي او اهم خبره دا چې دې کې څه پرهیز پکار دی. په دې باندې به تفصیلي نن خبره کوو انشاءالله العزیز. دا هغه ډایګرام دی خو هغه مې لږ نور واضح کړی دی. دا معده ده، معده کې دا خوراک دی. دا چونکې ما تا ته ووایي چې د خوراک د مرۍ نه د خولې نه د معدې ته چې راځي نو په کوم پایپ چې راځي په کوم ټوب چې راځي هغه ټوب ته اسوفیګس وایي. اسوفیګس وایي چې دا د خولې نه خوراک نیواله په دې په ذریعه پیپ په ذریعه باندې معدې ته راکوزېږي او بیا دلته وړه وړه تقسیم کېږي. نو دې کې که وګورئ دا د معده ده او دې معده کې چې دی دا خوراک پروت دی او دا تیر نشان دا وایي چې دا خوراک چې دی دا واپس د خوراک نلۍ ته را روان دی. نو ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز ګیسټرو سټمک ته وایي. نو د معدې نه د خوراک نلۍ ته واپس خوراک چې راځي هغې ته ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز وایي. امید لرم چې تاسو به اوس په معنا باندې پوه شوئ چې د ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز څه ته وایي. اوس راځئ لږ نور تشریح وکړو د دې معلومات څنګه کېږي یا دا موږ څنګه پته ولګي چې فلاني سړي ته د ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی. نو د کنفرم معلومات یا کنفرم تشخیص یا ورته وایي چې 14 معلومات چې عموماً کېږي اکثریت مریضانو کې هغه د انډوسکوپ په ذریعه باندې کېږي چې د انډوسکوپ چې دی دا یو کیمره ده د کمپیوټر کیمره ده چې هغې په ذریعه باندې د خوله په ذریعه باندې موږ مریض پروتي په ګس طرف باندې دی پروتي او د خولې په ذریعه باندې هغه موږ نشه کړي هغې ته څه تکلیف نه کېږي. دا انډوسکوپ موږ داسې د خوراک نلۍ په ذریعه باندې لاندې راکوز کړو د خوراک نلۍ هم پکې وګورو
د خو میدم په کې وګورو داسې موږ ته دا تصویر ښکاري په د ټیک باندې او موږ ته پته ولګي چې آیا د معده کې څه زخم شته نشته، خوراک نلی کې زخم شته نشته، خوراک نلی سره شوې خو نه ده، معده خو سره شوې خو نه ده، خدای مکه چېرته څه معدې یا د خوراک نلی څه خطرناکه بیماري چې هغه ته کینسر وایي، کینسر خو نه دی، ځکه چې دا ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز که ډېره موده پاتې شي، علاج یې ونه کړی شي یا مکمل علاج یې ونه کړی شي، نو دا خدای مکه دا خوراک نلی کینسر هم جوړولی شي او د معدې د برنۍ چې کومه حصه ده دلته کینسر هم جوړولی شي. نو دا د دې یو پیچیدګي ده چې دا کیدی شي او د دې نه بچ کېدو دپاره موږ د ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز بیا علاج کوو. چا کې اندوسکوپي نارملی بیا نور ټسټونه کېږي، هغې باندې کېږي، په هغې به خبرې نه کوو، خو صرف دا مې وینا غوښتل چې موږ کله خبره کوو چې د ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی او که نه، د دې کنفرمیشن چې دی یقیني خبر دی چې هغه د اندوسکوپي په ذریعه باندې کېږي او تشخیص یې هم ځکه پکار دی که د تشخیص په ټایم ونه شي او دا بیمارۍ دغسې پرته وي بیا دې نه خدای مکه دا کینسر مسله هم جوړېدی شي. ګورې دا یو پرس دی، تاسو کورونو کې به لیدلي، ستاسو ماشومانو، زموږ زنانو د یو من دا یو ځان سره ګرځي پرس دی چې دا یو پرس دی او د دې کې عموماً سامان او مان پروت دی. دا سامان دا د پرس خوله ده، نو دې خوله نه چې د سامان بهر راونوځي نو دې کې عموماً یو تار وي چې هغه تار کله موږ داسې ټایټ کړو څنګه ګوره دې کې دا ټایټ شوی دی نو دا خوله بنده شي او دې مقصد دا یي چې په دا پرس کې چې څه پروسیس پروت دی چا واپس د دې خولې نه راوځي. نو دا پرس ټینګ دی یا د پرس خوله چې کومه ده دا تاسو ذهن کې وساتئ او دې په مدد سره به زه تاسو ته تشریح کوم چې ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز وایي څه ته. نو دا پرس دی، دا د پرس هغه خوله ده چې د تار په ذریعه باندې دا بندېږي. اوس دلته راشي، دا د خوراک نلی ده او دا معده ده. نو معده په مثال د پرس شو او دا بره چې د خوراک نلی ورته راځي یا دا د ګیټ دی یا جنکشن دی یا ملاپ ځای دی، دا د پرس خوله چې کومه ده بره په اسافیګس دی او لاندې دا معده ده. داسې مثال یې والی، نو دا چې دا معده ده دا داسې کټ شوې ده او دا بره د خوراک نلی کټ کړې ده. د ډایګرام کې چې تاسو ته پته ولګي او دا چې بره نه موږ په اندوسکوپ ګورو نو دا موږ په اسافیګس کې یو او د سوري نه لاندې چې دی بیا معده به وي، مخکې به معده وي او دا د خوراک نلی او د معدې ګیټ دی یا جنکشن دی یا لاره ده او دا لاره عام حالت کې چې کله موږ ډوډۍ وخورو ډوډۍ معدې ته کوزه شي دا بیا بند شي، چې کله ډوډۍ خو دا کولاوه شي دې باندې خوراک لاړ شي او بیا چې کله ډوډۍ د معدې ته کوز شي دا بیا بند شي. دا یو نارمل میکانیزم دی ګیټ دی چې دا خوراک د پر کولاویږي، خوراک لاړو دا بیا بند شو، خوراک بره نه روان دی کولاو شو، خوراک معدې ته کوز شو دا بیا بند شو. دا یو نارمل میکانیزم دی او دې مقصد دا دی چې معدې تیزابیت چې دی دا بره نه راخیږي، معدې نه خوراک چې دی هغه بره دا خوراک نلی ته نه راځي. په ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې کېږي څه، هغې کې دا کېږي ګوره دا بیا د دې ډایګرام کې لږ مزید تشریح دی. دا د خوراک نلی ده، دا معده ده او دا لاندې کولمه ده. نارمل حالت کې ګوره معدې ته چې کوم د خوراک راغلی دی دې خوراک کې اوس د معدې ته د تیزاب هم دې دپاره سیکریټ شو، معدې وخوټولو پیدا کړو، دې کې مختلف انزایمز هم راغل. اوس به معده څه کوي چې دا خوراک به د څنګه تاسو ماټۍ یا کله چې تاسو شملې جوړوئ نو په دې حساب باندې د خوراک چې دی دا معده دباوی کولاوی خوځوي راخوځوي چې دا نرم شي. نو په دې دوران کې چې کله دا خوځوي راخوځوي لازمي خبر دی چې څه خوراک چې دی بره تللو کوشش کوي، خو چونکې دا د خوراک نلی او د معدې چې کوم ته ګیسټرواسوفیجل جنکشن وایي یا کوم ته سفنکټر وایي دا بند وي، چې دا خوله بند دی لکه څنګه ما تاسو دا پرس یاد کړو چې دا پرس خوله بند دی، نو که دا خوله بند دی نو دا چې کوم د معدې کې کوم خوراک دی، معدې کې کوم شبلې غوندې اوبه جوړې شوي دي د خوراک نری شوی دی دې ته واپس نه راځي، ځکه چې معدې کې د تیزاب نه بچ کېدو خو الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی او دا نظام بره په خوراک نلی کې نشته. نو که دا بره خوراک بره وختو دې کې به تیزابیت چونکې زیات دی نو دا ځای ټول وسوځي او دې کې زخمونه جوړ کړي، نو دا نارمل دی. په ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې کېږي څه چې د عام نارمل چې کوم ګیټ دی دا مکمل نه بندېږي، دا ګیټ چې دی دا مکمل نه بندېږي، لو کلاو پاتې شي، چې دا لو کلاو پاتې شي نه دی نه خوراک چې دی واپس بره راځي. نو دې کې ګوره دا مکمل بند شوی نه دی، نو دا خوراک چې کله هم دا معده خپل کار کوي او د خوراک نری کوي نو له هر ځلې
دینه د خلک خوراک برخیږي بیا راکوسي بیا برخیږي بیا راکوسي بیا برخیږي نو دا برخ کته دا خوراک زی راځي او دی لوجه دی ته وایي ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس وایي واپس لوتا ریفلکس ډیزیز او دا تیزاب چې بار دلته راځي د خوراک لاندې نه لې بلکې ټول خوراک نه لې دا پوښ شي پخه شي او د کې زخمونه راشي او کله نه کله بلکې عموما دا کېږي چې دا تیزاب دومره بره راشي د الګ تم راشي مری تم راشي دا بیا تاسو ډسکس کوم وګونو انفیکشن وشي مری انفیکشن وشي لاندې چې دی په پټپوسته لاړ شي دا هوا په نلې په ذریعہ باندې واغې کې یو صابندي غو مثال جوړي دا د دې پیچیدګي دا او دې باندې موږ ډسکشن کوو او په بیس کوو چې دینه موږ څنګه بچ کېدی شو نو کوم وی نو څلور غټه وجې دي چې کومه ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کیږي یو خدا دی چې دا چې کوم ګیټ ته چې کوم د پرس د خولي غونډې مثال دی د سفنکټر دی دا پوره بنديږي نه زموږ دا دی چې معده کې تاسو خوراک راشي چې هغه ډیر زیات تیزاب پیدا کوي نو ډیر زیات تیزاب پیدا کوي نو دا به هم چې دی د تیزاب د وجنبه د معده کې تیزاب زیات وي او دا به بر کله مروخه دا به نقصان کوي هر قسم خوراک چې دی یو شانته کې تیزاب نه پیدا کوي چې پروتین خاص تور باندې چې کله مو خورو غوښه خورو د غوښې سيزونه خورو هغه تیزاب ډیر زیات پیدا کوي او د غیله وجنه د معدې تیزابیت دومره زیات شي چې هغه کبر راځي او نقصان کولی شي بیا که داسې خوراک پی چې هغه له وجنه معده په ټایم نه خالی کیږي معده په لږ ډېر مهنت کوي ډېر ټایم غواړي چې هغه نری کی هغه شملو د یو ماده ته بدل کی خاص باندې دا چې کوم د پروتین دی یا کوم چې کوم کې غوړ زیات دی فیټي سيزونه دي هغه د معدې نه دومره زر لاندې نه زی معده په هغه ډېر خواري کوي نو هغه له وجنه که معده کې خوراک ډېر پاتې نو عام خبره ده چې دا به ډیر چانس وي چې دا به بره راځي که دا ګیټ بند نه وي او دا مسله به جوړي او دریم دا دی چې کله نه کله کېږي چې دا خوراک نه دا کولمونه د تیزاب بره راشي او معدې ته راشي او معدې نه برخیږي نو دا څلور مین میکانیزم دي څلور مین طریقې دي او دا ځکه ضروري ده چې موږ چې سخرو یا موږ ته څه پکار دي چې ونه خو یا کوم زیات خو هغه مقصد دا دی چې څه خوراک سيزونه داسې چې دا سفنکټر پوره بندای نه سداسي وی چې هغه معده کې تیزاب زیات جوړي سداسي چې هغه معدې نه زر لاندې نزي معده کې ډیر پاتې کیږي نو دا ټول وجه نه چي کدا ټول خوراک په یو نه په سنه سب طریقه باندې د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کولی شي او دا غي پیچیدګي کولی شي اوس د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز علامات څه دي ټول هغه علامات خدا دې چې دا زړه چې دی دا سوځي تبوي کې اور په بل دی او ترخه د کارونه راځي د کله نه کله ډېر سخت درد راشي نو دا چې کوم دا سور رنگ ښکارا شوی دی دا خي چې د دې مریض د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز مریض چې دی سینه سوځي او اور په بل شي وزما خو بالکل سینه سوځي نو دا یو عام علامت دی د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز نو یو ماده ته وایي چې هارت برن دی چې دا غزړه ټول سوځي او سړی کله نه کله وایي چې خدای مکمات هارت اٹیک وشو دویم دا دی چې ترخه وبو بر راځي ترخه وبو بر الګ تراخیږي او الګ چې دی ټول هغه نه بالکل پوښ شي او دریم دا دی چې پسینه سخت درد راتلی شي کله کله دا درد دومره سختي چې دا مریض یا ډاکټروم دا خیال شي چې د هارت اٹیک شوی دی دا سی سی یو تلاړ شي ای سی جی ان ورته کیږي اگر چې هغه زړه ټیک ټاکي او د تیزاب دومره سخته دومره زخم پیدا کی د خوراک نه لکه چې دینه دا ټول علامات کیږي تام ضروري انده چې دا صرف د خوراک نه لې علامات وي د درې علامات د خوراک نه لې شو زړه سوځیدل ترخه او برات لل د سینې درد دنه علاوه داسې علامات دي چې هغه ډایرکټ تعلق خوراک نه لې سره نه دی هغه ته موږ ایکسټرا اسوفیجل مانیفیسټیشن یا فیچرز وایو هغه کې یو دا دی چې ما وی چې دا تیزاب دونه بر راخیږي خاص ور باندې د شپې په ټیم چې کله مریض د پروتي چې دا مړی ټوله خراب کی هغه ته چې د پوزې ساینوسایټس وشي زکام شي دایمي زکام ته ووري دایمي الرجی ته ووري مړی خرابېږي د دې غاښونه چې دغه خراب شي داسې مریضانو والا مړی بار دومره خرابېږي چې आवाज یې کینی ټوخې بار ټوخې او دایمي ټوخې ورته ولګي ځکه تیزاب د شپې بر راځي او د ټول بره چې کوم د مړی او غوونه دي پوزې مسله د دې مسلې کې اریټیشن کوي داس مریضان ته کله نه کله سابندي علامات شروع شي د تیزاب دومره بر راوخیږي الک نفس به لاندې زی پټ پوسټ کوزيږي په پروت کوزيږي د هوا نلې په ذریعہ باندې اسما وشي
او بل کله نه کله دا دومره زیات سیویر وي چې خدای مکه پیپړې دومره خراب شي چې بیا د ټول عمر هغه سړي ته د اکسیجن ضرورت راځي. نو ما ناظرین د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز علامات صرف د خوراک نلۍ سره نه دي بلکې د دې ایکسټراسوفیجل مینیفیسټیشنز علامات هم کېدای شي. داسې مریض څه پکار دی، لایف سټایل څنګه چینجول پکار دی، د خوراک کې څه تبدیلی پکار دی. نو بس یا عام پرنسپلز خدا دی چې داسې مریض ته پکار دی چې دی ډیر زیات غوړ څیزونه نه خوري. کافي، چاکلیټ، دا چې کوم دا ګیس ولا بوتلې دي، د پیپسي، کوک څیزونه دا د نه استعمالي، ډیر زیات مرچکې د نه استعمالي، د نه علاوه ډیر زیات اسیډیک څیزونه یا دا ډیر ټماټر ماټر چټنی دا د نه استعمالي. یو خدا دی. دویم دا دی چې هغه په یو ټیم دی ډیر زیات خوراک نه کوي. دا حدیث شریف دی چې کله خوراک کوي نو یو حصہ د معدې خوراک ته پریدوي، یو اوبو ته پریدوي، یو هوا ته پریدوي. بهترین هدایت دی. نن 1500 کال مخکې دا پیغمبر علیه السلام دا موږ ته ارشاد فرمایلی دی او اوس هم هغه بالکل زبردست دا نن سبا په حالات کې او نن سبا په ساینس کې دا ثابته شوې ده چې که موږ دا حدیث باندې عمل کوو نو زموږ د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز باندې کافی حد پورې موږ قابو ساتلی شو. دا هم یاد لرئ چې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز داسې څوک دعوه نشي کولی په ژوند کې چې ماته نه ده شوې، دا هر چاته کېږي او دا یو ډېر کامن بیماري ده. زموږ ته چې کوم مریضان راځي یا خو هغوی ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وي یا هغوی ته آی بي ایس وایي. ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز نن خبرې کوو، په آی بي ایس کې بیا راتلونکو ویډیو کې خبرې کوو. د دوه ټولو نه موسټ کامن، ټولو زیات عام بیمارۍ د معدې دغه دوه دي. اچھا دې نه پس بل دا دی چې کله تاسو خوراک وکړئ د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز مریض خوراک وکړي نو هغه ته پکار دی چې 2-3 غنټو پورې د وده کېږي نه، او سپیشلی د شپې ټایم خوراک چې کوم دی هغه د 2-3 غنټې د سمناستو نه مخکې کوي. او څه کسان داسې چې وده کېږي هغه نه مخکې څه چای کافي وڅښي هغه دې نه څښي، ځکه هغې سره به بیا د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز زیاتېږي او د هغې اسید به بره راځي او د شپې به مسلې کوي. دا به تاسو اوس راتلونکي سلایډز کې ښیم. بل دا دی چې کله ډوډۍ خوري نو پکار دی چې په کرسۍ سم ناست او په ناستي باندې خوراک کوي. کله نه کله داسې څه مسلې وي چې هغه مریض یا کې ناستې نشي یا مونږ په سمناستي باندې یا ټیک مولګولي خوراک کوو، داسې حالت کوم چې دی د تیزاب بره راځي او دا پوزیشن چې دی دا د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دپاره ښه پوزیشن نه دی. دې نه علاوه دا دی چې کله د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا ګرد مریض سملي نو هغه د سر چې دی بلکې سر نه د بره چې کوم دا باډي حصه ده هغه د لږ اوچتې. دا به څنګه اوچتې په دې به تاسو ته زه سلایډ کې ښیم. دا ډېر ضروري دی او ولې ضروري دی دا به هم تاسو ته ښیم. دې نه علاوه که چا وزن زیاتي وزن دې کموي او ټولو نه امپورټنټ خبره دا مریض سیګریټس کی یا مطلب دې مریض نسوار کوي یا حقوق کوي یا شیشه څکي، دا څیزونه زهر قاتل دي د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز لپاره او دا بندول پکار دی. او که چاته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وي او د سموکینګ کوي نو کېږي څه خدای مکه چې دې ته دا د خوراک نلۍ او د معدې کینسر چانسز ډېر زیات شي، د سرطان چانسز ډېر زیات شي. نو دې دپاره پکار دی چې چاته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وي نو هغوی دی څوک سموکینګ کوي ورو دی د سیګریټ نوشي او سموکینګ او دا دی هغه بند کړي. ټیک شو. دا سیګریټ څکل دا هغه دپاره بالکل منع دي. دا ما تاسو ته وایي چې دا پوزیشن څنګه پکار دی. یو خدا دی دا کټ دی، دا کټ د خپو طرف ته خپې دي، دا سر طرف ته دي. نو بالغ چې دی په دې پوزیشن کې پکار دی دغسې په نمونه بالغ پکار دی چې مریض چې سملي چې هغه د بره د بدن یا د جسم بره حصه چې دا لږ داسې اوچته وي او په ګس طرف باندې وده کېدل ضروري دي. کوم مریض ته چې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی هغه ته پکار دی چې دی په ګس طرف باندې سملي، په ښي طرف سملاستل حدیث شریف دی، سنت دی. او که ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وي نو په ګس طرف سملاستو کې دا فایده چې د خوراک نلۍ او معدې چې کوم جنکشن دی هغه د پوزیشن له وجې نه هغه لږ بند شي، هغه بند پاتې وي. نو د شپې چې دی د معدې نه تیزاب بره نه خیږي. دا امپورټنټ خبره ده، ضروري خبره ده. دا ګوري دا بچی ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی، یو خو په ګس طرف دی وده شوې ده او بل د دې باډي د بره پارټ چې کوم دی دا لږ بره دی
او د وجه بدای چې د معدې کې چې کوم تیزابیت یا خوراک د شپې کړی دی هغه چې کله د اکثر اوچتي نو هغه بر نه راخیږي هغه معده کې پروتي او کدا سرسیده پروتین دا خوراک چې دی دا بر خوراک نه لې ترازی او بیا مړې تراتلی شي بر مسلې کول شي نو دا داسې کس چې دی د په نمونه باندې بالغ پکار دی دا ډیر ضروری دی یا کدانی بدا طریقه دا چې دا بسترې چې کوم دا سر طرف تخپی دی هغه لاندې شپږ نه 3 انچه پورې یا 3 انچه پورې سخت یا سب بلاکس کې د ویش چې د جاو چت شي په دې کې عموما دای چې مریض لاندې سلپ کېدی شي او دا لګ دسه آرامدې پوزیشن نه دی مقصد دا دی چې بدن برنه پارت چې دی دا شپږ نه 3 انچه یا 3 انچه پورې اوچت پکار دی آیا کدی بسترې د سر خپل لاندې سکه دوی یا که بالغ داسې کېدوي مقصد دا دی چې د بدن د بره چې کوم حصہ دی د سینه چې دا بره پکار دی او سټریټ بره پکار دی سیده بره پکار دی چې د معدې تیزابیت بره نه راخیږي ٹھیک شو نو د دې بندورم تاسو زلک تشریح وکم دا مثال والے دا ګوره بوتل دی د کې وبدي نیمه خالی د نیمه ډکه ده چې کله دا سیده پرته ده نو لاندې حصہ کې د دې وبدي او بره حصہ خالی ده اوس کدا بوتل مونږ سیده سملو عام خبره ده او دې کې څه داسې غټ راکټ ساينس نه دی چې دا وبا خلی ترازی ولاندې براتوي نو کدا چا خوراک نه لې او د معدې جنکشن چې دی هغه یا چې ګیټ دغه بنوي نو دا چې کله سیده سملی نو دا تیزاب بره راخیږي او بره چې دې مسلې جوړي دې لپاره بهتره دی کدا بوتل موږ داسې کیدو لکه کیدو نو دا وبا چې دی دا بره نه راخیږي دا لاندې په معده کې هم پاتې وي دا مثال د داسې والے چې ځکه موږ وایو چې دا د سینا او د بره خوراک نه لې او د مریض بره پکار ده د معدې د پوزیشن نه کله معده لکه پوزیشن لکه څنګه دا پوزیشن دی نو دا تیزاب بره نه راخیږي نو دا یو عام طریقه ده او یو داسې د چې هغه کې دوايي نیم ضرورت نشته دی او نور پرهیز هم نشته دی صرف د باډي پوزیشن باندې غټه فایده ملاويږي دا بزنه چې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز د صرف دا پوزیشن کې دا بالکل ټیک شي او د دې لوجنامه د بیماری شدت کافی کم شي او د شپې چې کوم ریفلکس کیږي هغه نه کیږي اوس راځو د خوراک ته زبا خوراک مختلف سيزونه تاسو سره شیر کوم تصویر په حواله سره او دا ګوري دا د ټریفیک سیګنل دی موږ ټول ته پته دا چې کله د سیګنل ریډ شي نو په دې موږ ودرېږو بره پیږو سټاپ زیړ چې کوم دی زیړ مطلب دا دی چې ریډ ګوسه سلو کېږي با او بیا په ودرېږي او گرین یا د شین مطلب دا دی چې پیزا دا پرمیشن دی اجازه دی نو تاسو ته به خوراک سيزونه خېمه چې کومو کې سټاپ دی کوم به تاسو نه خورئ کوم تاسو ته خوراک نه دی پکار کوم نه تاسو ته پرهیز پکار دی بیا بدل گرینوم خېمه چې کوم تاسو څنګه تاسو ځل کې خورئ شي او یلو بس داسي چې هغه تاسو خورئ شي خو تاسو به کم خورئ اوس راځي چې وګورئ چې کوم سيزونه دي چې هغه باندې سټاپ دی ریډ دی هغه پس تاسو منی دي که تاسو ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز تشخیص شوی بیا درته ما ټول نه ضروری ټول نه امپورټنت چې دی سیګریټ بندول سیګریټ مکمل بند چای تاسو سیګریټ کوئ چای حقه کوئ څوک شیشه استعمالي یا څوک نسوار کوي د F16 نسوار کولی نه نسوار سیګریټ شیشه حقه دا د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز لپاره زهر دی او دې کس کې کینسر جوړول شي دا زخه په وسوک سره د تویما ریسرچ ثابت کړی دا چې دا سيزونه چې دی لکه نه اکثریت کې دا کینسر جوړول شي چې تاسو ته پته ولګی دا چې دا کینسر جوړول شي نو په کار دی چې سیګریټ حقه شیشه او نسوار تاسو ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وی تاسو ته معدې مسله وی تاسو ته معدې تکلیفي دا تاسو بند کړئ ٹھیک شو ها دا سيزونه پیزا برګر فاست فود چې کوم دی دا هم چې چاله چې ګرد وی هغه لپاره دا منی دي ځکه چې دې سره ګرد زیاتېږي دې تکلیف زیاتېږي دې شدت زیاتېږي دا ګوره شوارما دا پی دا نیمبو اچي مرچکې پکې دي دا غوړ سيزونه دي فرایډ دي سپایسي دي دا منی دي دا سلاد دی خو دې کې وګوره ټول دا مرچکې اچولې دي دا پکې دا پروتینز او دا پکې چیز وغیرہ پنیر وغیرہ دا منی دي
چې د ډرایور چې کومه کې ښه ډېره پتی وي دا منې ده، دا پکار نه دی. یا کافي دا پکار نه دی، یا مطلب نور تیز چې دا پکار نه دی. چې کس کې پتی کم اچوي، کمی کې کني شنی چې کې کني توریم سکلی شي خو پتی به کم اچوي. نو چې د پاور کمی دی، شدت کمی، نو بیا به تاسو ته د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز علامات کم وي. دا کافي منی، دا جوسونه د کاربونیټډ بیوریجز دا منی، پیپسي کوکس دا تاسو علامات زیاتول شي ځکه دینه کیږي څه چې دینه یو اسید زیاتیږي، بل دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس چې کوم سفنکټر د ګیټ دی هغه پوره نه بنديږي. دا کافي نه او د دې مرچکي او د دې سيزونو ده. مرچکي ډیر زیات پیاز دا سلاد دا منی، دې سره تاسو بیماری زیاتې دي شي. ټماټر استعمال کم، دې سره هم د کوم تیزاب وي او دې نه چې هم د اسوفیجایټس مسله سیوا کې دي شي. دا د ټماټر چټنی منی، دا شین چټنی، د مرچکی چټنی، د پودینی چټنی دا پس تاسو منی دي، دا پس تاسو ته نقصان درکولی شي. دا اچار تاسو باندې منی، چای کوم قسم اچار ولندې کورنۍ جوړ دی بارنۍ راغلی دی دا منی. دا چې کوم دا اسیډک نیمبو دی یا نور سیزونه دي دا هم پس تا منی ځکه دې سره تیزابیت زیاتیږي. نیمبو دا څنګه مونږ وایي دا د هضمې کار دی، معدې دپاره خو هضمه کولی شي. او ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې دا منی دي. مرچکي چای سور دی چای شین دی هر قسم مرچکي منی، دې سره مسله زیاتیږي. نو دا یاد ساتئ چې مرچکي ستاسو ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې منی دی. ریډ میټ یا بیف یا غټه غوښه وړې شی، خو که تاسو کوم دوران کې علاج کوئ دوايي کوئ هغه دوران کې دا منی کوئ چې کله تاسو علامات ختم شي، تاسو تکلیف ختم شي، بیا تاسو خوړی شي. ځکه یو خو دې کې چربي زیاتې د ګوره ټول د چربي نه ډک دی، بل دا زر هضمېږي نه. دا چې کله تاسو خورئ د معدې تیزاب ډېر زیات شي او هغه بره راخیږي. نو چې څومره پورې ستاسو علامات وي کوشش کوئ چې دا غټه غوښه تاسو ونه خورئ. نور هم که دې نه ستاسو ځان بچ کولی شئ نو ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز او دا ډېر زیات وي ستاسو بیمارۍ، نو غټه غوښه تاسو مه استعمالوئ. ټیک شو؟ دا تکې، کباب، کړایي، هانډیانې، سیخ کباب سره چې دا ګوره دا چټنۍ، دا ورسره نیمبوان، چای لږ دی ډېر دی ودونو کې چې کله هم ځای نه دا سیز تاسو نه ځان ساتئ ځکه دا ستاسو ریفلکس زیاتولی شي، تاسو ته مسله جوړولی شي. دا کباب پکار دی چې یا خو بالکل استعمالوئ نه، او که استعمالوئ کله هم خورئ نو ډېر کم که استعمالوئ، که نه تاسو ته به د ګولو ضرورت راځي. دا سیزونه ریډ لایټ دی په دې باندې، سرب بتی ده په دې باندې، دا منی دي. ټیک شو؟ دا کیمه، مرچکی، مرچکي والی کیمې، دا توا کیمه چې ورته وایي دا منی دي. ټیک شو؟ کړایي چې دوم پکې دا ګوره شین مرچکی پکې پروت دی، دومره غوړي پکې پراته دي، نو دا هم زر نه هضمېږي او دا هم تاسو ته مسله کولی شي. دلته ورسره پیاز دي، دلته ورسره بیا شین مرچکی دی، نو دا سیزونه منی دي د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دپاره. دا ګوره دی کې بیا هم دا ګله کومه ده کټوۍ ده، دغسې کټوۍ منی دي. دغسې کټوۍ چې پکې مسالې زیاتې وي، غوړ زیات وي، دا منی دي. پوره څومره غوړي اچولی دي، څه مطلب دا سیزونه چې دي خوند خو ډېر کوي، خو دا وروسته تاسو ته مسلې کوي، دا در باندې منې دي. نو که دومره زیات مرچکۍ پکې چې بالکل سور وي نو دا هم چې دی منې دی، ځکه چې مرچکۍ چې دی ما چونکې تاسو ته ووایي چې دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې منې دي. نهاري ناشته کې عموماً کسان خوري، دې کې هم چې دا مرچکۍ زیات وي، دا مساله ډېره تیزه وي، دا هم پس تاسو منې دی. چای غوړ زیات دی یا کم دی، خو نهاري تاسو ته تکلیف درکولی شي، دا هم پس تاسو باندې منې دی. دا چې کوم د KFC چکنز دي او دا مساله پې لګېدلې ده، دا پکې مایونیز دی، دا هم پس تاسو باندې منې دی. چکن بریاني، د بریاني مساله ډېر زیات تیزابیت لري، مرچکۍ پکې وي، نو چای چکن بریاني ده، بیف بریاني ده، دا هم پس تاسو منې ده، ځکه دا تاسو ته مسله کولی شي. شوارمیز دا یو بل چې دی نن سبا ډېر عام ده او خاص طور باندې ینګسټر کې، نو چاله چې ګرد بیماری وي هغې دپاره دا منې ده. او دا پای چې کوم مطلب چې دی که نه پانچې پای دا منې دي، سهار کې ناشتې کې استعمالیږي، دا هم چې دی د ریفلکس ډیزیز زیاتولی شي. حلوه پوري دا هم منې ده، دا کې دومره زیات غوړ وي چې دا غوړ چې کله معدې ته لاړ شي معدې کې دومره اسید جوړ کړي او چې هغې نه چې دی دا ریفلکس ډیزیز زیاتېدی شي. پراټې دا داسې مریض ته
منې دي خاص طور باندې چې هغه علامات وي هغه بیماری اکټیو سټیج کې نو بیا دا پې منې دي که غوړو سره دا چې څوک د کوچ خوري دا هم پې منې دي دا هم په کار نه دی هر قسم کوچ دا په کار نه دی دا منې دی څه کسان پنیر چیز دا په ډېر په شوق خوري داسې څیزونه هم چې دی ګډ مریضانو ته دا منې دي پی بالکل چې هغې نه ملۍ لرې شوي یا پی څکلی شی خو چې فل پی کریمي پی بیا هم دا منې دي ځکه دا هم تاسو ته مسلې جوړي هول ملک چې دی سره مطلب د دې غوړوالو او چې کوم ملۍ دا منې دي اوس راځئ خوراک ته چې کوم یلو دي یا کوم زیړ دي چې کوم تاسو خوړی شی خو کم به خورئ یا به هفته کې یو ځلې خورئ یا که خورئ نو کم مقدار کې به خورئ نو دې کې دیګي وریجې دي دا هم تاسو هم دی چې تاسو ته یو غټ پلیټ کېښودو تاسو به ټول ختموئ یو خو یې کم نه کم خورئ بل دا دی چې هفته کې دوه هفته کې یو ځلې مو خوړو دیګي وریجې چې دي هغه هم په ستاسو بدې راتلی شي دې دپاره دا یلو دي د هغې استعمال کې دي چې کوم کم استعمالوي داسې دا سبزي ویجیټیبل رایس چکن فرایډ رایس دا هم چې دی استعمالول شي خو لږ به کم استعمالوئ کابلي پلاو خوند خو ډېر کوي مزه یې ډېره ده خو بیا هم چې دی دا تاسو به لږ کم استعمالوئ چاهے که دومره غټ پلیټ هم څوک درته کېږي او چېرته میلمو مې بیا هم کوشش کوئ چې دی لږ کم ایسه استعمالوئ فل مه خورئ ځکه دا تاسو ته ګډ زیاتولی شي دا غټې وریجې دا هم دې کې موږ ته پته ده چې غوښه پکې خیر زیاتوي او بیا چې دی دې کې غوړي هم زیاتوي او عموماً چې دی خوند دپاره چې دی هم خلک ماستو سره خوري یا اچارو سره خوري ځکه دې کې د دې خوند دی دا هم منې دي ځکه چې دا هم تاسو ګډ چې دی دا زیاتولی شي غټې وریجې هم کم مقدار پکار دی یلو دی ډېر حد نه به سیوا کېږي نه چکن دا به هم تاسو یو په خاص طور باندې فرایډ چکن چې دی دا هم تاسو به لږ کم استعمالوئ دا که تاسو کتلې د نتیګالیا ته عمر ته زیالته کې پټاخه چکن ملاویږي نو د پټاخه چکن هم ستاسو باندې منې دی ښه ډېر به نه خورئ کنې ستاسو دی خوراک نلی نه به پټاخه جوړه کړي او دا بیا مسله ده ټیک شو داسې چې دی چولا چاټ دا هم پکار دی چې کومې خاص طور باندې چې کومه کې دا مرچکې وغیرہ زیات وي او چولا چونکې زر نه هضمېږي نو دا هم تاسو ته مسله جوړولی شي دهي بلې کم استعمالوئ دا به زیات مقدار کې نه استعمالوئ داسې چې دی مختلف غوړ سیزونه وغیرہ دا هم تاسو کم استعمالوئ اولیز وغیرہ دا هم تاسو کم استعمالوئ دا مختلف سیزونه چې کوم زر نه هضمېږي دا هم تاسو کم استعمالوئ خاص طور باندې چې کوم سیلیډز کې دا چیز وغیرہ لګېدلی دا هم تاسو کم استعمالوئ بالکل تاسو خوړی شئ دا انډې سپین خوړی شئ هغه هم دندې چې روزانه به خورئ لږ کم استعمالوئ هغه چای تاسو ایښولې یا جوش کړي انډې سپین خورئ یا هغې نه تاسو آملیټ جوړوئ نو دا خوړی شئ خو بیا هم د دې مقدار کم دی ستاسو دپاره ټیک شو وایټ میټ بالکل خوړی شئ خو مقدار به یې کم خورئ د خیر ټیک شو چکن کومه سینه چې دا یې سرسینه ورته وایي دا وایټ میټ دا هم تاسو خوړی شئ خو لږ کم به استعمالوئ مچھلی خوړی شئ بالکل خو لږ به یې کم استعمالوئ ټیک شو دا یې هغه دی د ګوټ میټ یا چې ورته مطلب د بکرې یا بیزي چې کوم دا غوښه دا خوړی شئ خو بیا هم دا دی چې لږ به یې کم استعمالوئ روزانه یا ښه ډېر مقدار کې یا په کیلو په حسابونو به یې نه خورئ لږ په کم به استعمالوئ داسې چې دی د ګډ غوښه هم چې دی هغه به تاسو کم استعمالوئ او روزانه نه دی کم به استعمالوئ کوشش کوئ چې تکې کړی نه لږ مطلب دا غوړ نه وتي چای که هغه ورکوټي چې لیمب ورته وایي ګډ دی د یو کال نه وړوکي یا دوه درې کالو والا چې مټن ورته وایي دواړه یو حساب دی چې دا به تاسو کم استعمالوئ نور چې کوم دا دالونه دي یا داسې څیزونه دي چې هغه هول ګرین دی یا مطلب چې فل هغه دی هغه هم تاسو استعمالوئ خو لږ کم به استعمالوئ دا ټول څیزونه الیو آیل شو والنټ شو ووکیډو آیل شو خوړی شئ خو لږ به کم استعمالوئ دا ډېر ضروري دي پلی وغیرہ دا تاسو بالکل خوړی شئ خو لږ به کم استعمالوئ سلاد کې چې دی د کوم دا سبزي سلاد کچه سبزي دا هم تاسو خوړی شئ خو لږ به کم استعمالوئ ځکه دا چې دی معده کې به تیزابیت زیاتوي او دا مسلې کولی شي چې هغه بروکولي دی چې هغه چې دی ګوبي دی یا نور کالی فلاور د ټول چې دی کولی شي خو لږ به کم استعمالوئ ډرایډ فروټ اوس ژمی را روان دی خلک دا زیات خوري کوشش کوئ چې کم استعمالوئ روزانه یې نه استعمالوئ او که کله استعمالوئ د هغې مقدار کم استعمالوئ داسې دا د هیوي بیکرۍ چې کوم څیزونه دي دا کیک شو پیسټریز شو چې کومه کې دا ماینیز زیات وي کومه کې کریم زیات وي دا هم تاسو کوشش کوئ چې ډېر زیات نه استعمالوئ چای
کوم ټایپ ولې دی ول نه دي خو دا به یا د هغې رولز دي یا نور پیټیز دي دا به تاسو کم استعمالوئ دا سموسې بالکل خوړې شي خو لږ به کم استعمالوئ او دا سموسې کوئ چې کوم د کیمې یا د مرچکۍ والا نه لږ ساده سموسې وي داسې چې دی شامي کوم پکار دی چې مساله کمه وي دا چټني ورسره مه استعمالوئ ساده استعمالولی شئ نو هغه بالکل ټیک ده داسې مټیانې دي مټیان هم که تاسو څه مقدار نه زیات وخورئ نو هغه هم تاسو ته ګرد زیاتولی شي نو هغه هم تاسو کم استعمالوئ لږ بیلنس په ساتئ چای کوم قسم دی څومره ښکلې ولې نه دي خو کوشش کوئ خالص غوړي کې د ولې نه جوړې شوې بیا هم تاسو ته چې دی دا به یو خواست دی چې دا لږ کم استعمالوئ تاسو چا تحفه راوړې ده چېرته لاهور نه راوړې ده چېرته وخلې بیکرۍ نه راوړې ده تاسو دا خو ډېر زبردست شی دی دا خوراک پکار دی بالکل ښکلې به جوړي ښکلې شکل کې به جوړي خو مقدار به کم استعمالوئ داسې اوس جمې را روان دي دا ګجریلا د ګاجره حلوا هر ځای ملاویږي بالکل منې نه ده خو کم استعمالوئ ځکه دی کې غوړي هم زیات وي دی کې ملای هم زیات وي نو دا چې دی زر نه هضمېږي او دا ګرد زیاتولی شي اوس راځه څیزونو ته چې کوم تاسو حسب خواهش خوړی شئ روزانه خوړی شئ زیات خوړی شئ دی کې چې دی مختلف قسم فروټس دي کیلې دي سیب دی ناشپاتی دی کوکونټس دي دا خربوزه ده هر قسم دا چې فروټس دي دا تاسو خوړی شئ او دې کې تاسو ریفلکس باندې څه مسله نشته داسې چې دی اوټ میل دی یا مطلب د وریجې دي یا بارلی دی یا مختلف د بینز دي دا تاسو خوړی شئ څه مسله پکې نشته دی ډوډۍ نان چای هغه کوم صورت کې دی چای هغه د هغې باندې څه ګارلیک دی یا هغې باندې چې دی دا تناره والا دی یا مطلب د روغني نان دی تاسو خوړی شئ او دا تاسو مثلا نه کولی شي روغني نان به لږ کم خورئ خو بیا هم مثلا نه کوي یا چای هغه په د کور جوړې شوي دي نو دا ډوډۍ تاسو بالکل خوړی شئ دې کې څه مسله نشته دی یا چای دا جواره ډوډۍ ده د باجرې ډوډۍ ده تاسو بالکل خوړی شئ څه مسله نشته پکې داسې کور کې کیر جوړ شوی دی واده له تلي یې هلته کې څه کیر دی میټه ده بالکل خوړی شئ څه مسله پکې نشته دی ټیک شو مختلف قسم کیر دی چای یا فرني ده یا فروټ ټرافل جوړ دی بالکل یې خوړی شئ مینچې سویاں دود سویاں بالکل خوړی شئ څه مسله پکې نشته دی چای سره یو دوه بسکوټ خوړی شئ څه مسله پکې نشته بشرطه کې چې دا چای چې دی کې پتی زیاته نه وي پتی کمه پکار دی ټیک شو بسکوټ ټیسټ دپاره یو دوه خوړی شئ خو دا نه چې ورته کښېنئ او بیا تاسو چې دی شل بسکوټه خورئ په یو ټایم باندې بیا به دا درله مسله جوړي پی چې کله هم څکئ هغې نه ملی لرې شوي سکیم ملک وي ځکه چې ملی چې کومه د هغه زر هضمېږي نه هغه بیا تیزابیت زیاتولی شي داسې چې دی قسم خورئ هغې پکار دی یا خو فیټ فری وي یا چې دی هغې کې کم د کم فیټ پکاري چاهے انډې دی یا ملک دی یا پی دی یا داسې څیزونه دي ټیک شو دغسې چې دی سبزي دي لکه ګاجرې شوې شلغم شو نو برسلز شو دا بالکل تاسو خوړی شئ دې نه څه مسله تاسو ته نشي جوړېدی دا کچالان شو نور دا څیزونه شو دا تاسو بالکل خوړی شئ دې کې څه مسله نشته دی ټیک شو ښکلې پخ کړې وي برابر وي تاسو څه مسله نشته دی تاسو بالکل خوړی شئ داسې شنه سبزي چې دا هغه تاسو خوړی شئ دې کې هم څه مسله نشته دی دا تاسو ریفلکس ډیزیز چې دی یا ګرد چې دی هغه نه خرابوي ټیک شو او مختلف قسم چې څومره هم دي سبزي تاسو کې تاسو مسله نشته دی ډوډۍ کې خپل خوراک کې تاسو سبزي استعمال زیات کوئ نو ستاسو ګرد به برابر وي داسې د ادرک چای چې دی دا هم څه کسانو کې فایده کوي دا هم تاسو ټرای کولی شئ که تاسو ته فایده درکوي تاسو څکلی شئ څه مسله پکې نشته دی نو ناظرین ما په دې ویډیو کې کوشش وکړو چې تاسو سره زه ډسکس کړم چې ګرد یا ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز څه ته وایي د علامات څه دي د دې میکانیزم څه دی د خوراک نلی او معده کم جنکشن یا دی چې کوم ملاب دی یا ګیټ دی دا که مکمل نه بندېږي نو څه پیچیدګي کېږي پیچیدګي دا کېږي چې د معدې تیزاب ټول بره راځي نو بیا د خوراک نلی چې دی دا سوځولی شي دی کې سوزش پیدا کېدی شي بر الګ ته راتلی شي الګ کې چې دی مری خرابېدی شي غوږونو مسله جوړېدی شي غاښونه خرابېدی شي د دې چې دی دایمي ټوخی ورته لګي ساه بندي خرابولی شي او که دا د ګرد یا ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز علاج په ټایم ونشي صحیح علاج ونشي نو خدای مکه د دې خوراک نلی کینسر جوړېدی شي ډاکټر به تاسو ته څه دوایي نه لیکي څه نور څیزونه به لیکي خو ځان له دې به استعمالوئ خو ما وایي تاسو ته جنرال وکړم چې جنرال یو عام لایف سټایل به څنګه چینج کوئ خوراک به کم مقدار کې خورئ غوړ مرچکۍ مسالې به کم استعمالوئ
د خوراک به لږ مقدار کې چې خورئ د شپې سملاستو نه 2-3 غېټې مخکې خپل د ماښام ډوډۍ خورئ. ډوډۍ نه پس فوراً مه سملئ. چې کله سملئ او تاسو ته ریفلکس وي نو تاسو په ګس اړخ باندې سملئ او تاسو د بدن برني حصه سینه یا د خوراک نلۍ چې کوم بره پارټ دی دا تاسو اوچت ساتئ. که تاسو بالکل سیده سملئ یا بالښت مو ښکته وي نو بیا به صحیح د شپې به ټول تیزابیت بره راخیږي، تاسو خوراک نلۍ به هم سوځئ، تاسو مرۍ به هم سوځئ. نو چې سهار تاسو پاسئ تاسو خولې خوند به خرابي، تاسو غاښونو کې به مسلې، تاسو ته به ټوخی راځي. نو تاسو به دا څه وجه ده؟ مین مسله به ستاسو ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وي. اکثریت کې چې دی دا په دې پرهیزونو باندې، دا په دې جنرال لایف سټایل باندې او عام دوايانو باندې چې کوم ډاکټر صاحب تاسو ته لیکي دا کنټرول شي او مکمل کنټرول وي یا دومره حد پورې چې دا تاسو ته تکلیف نه جوړي. ځکه چې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دا د عمر ټول عمر بیماری ده. نو دې سره به تاسو زده کړه کوئ چې څنګه به دې سره تاسو خپل ژوند تېروئ. خدای مکړه چا کې مسله زیاته شي نو بیا موږ د اپریشن هم کوو، دې کې موږ اډوانسډ انډوسکوپیک طریقې هم کوو، دې کې موږ چې د سم میګنیټ یا مقناطیس مطلب چلې ماچو خو هغه ډیر کم مقدار کې ضرورت دي. عام شی دا دی چې تاسو د ډاکټر تاسو ته ګرد یا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز تشخیص کړي نو د خپل خوراک باندې خیال وکړئ، خپل په لایف سټایل باندې خوراک وکړئ، خپل په دې خوراک په سیزونو باندې غور وکړئ. او چې کله تاسو دا غور وکړئ نو دا سیزونه اپناو کړئ، امید لرم چې تاسو ته ان شاء الله دا تاسو د مسله به کافي حد پورې کنټرول شي. نو ان شاء الله راتلونکي ویډیوز کې به د معدې په نور بیمارو باندې هغه کې د خوراک نور خبرې کوو، لکه دا معدې السر کې څه خوراک پکار دی، آی بی ایس یا ګیس کې څه خوراک پکار دی، څه پرهیز پکار دی، د چا د خېټه خرابېږي بار بار هغې کې څه خوراک پکار دی، چا خېټه سخت وي هغې کې څه خوراک پکار دی، چا له چې د هیپاټایټس وشي هغې کې څه خوراک پکار دی، هغه اکیوټ هیپاټایټس دی، کرونیک هیپاټایټس دی. ته ټولو به انشاءالله خبرې کوو په راتلونکو ویډیو کې. هغې وخت پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. ځان خیال ساتئ، د خپل خپلوانو خیال ساتئ. او که تاسو خپلوانو کې تاسو یاران دوستانو کې چاته د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا ګرد بیماری وي نو هغې سره دا ویډیو لازما شیر کړئ چې هغوی ته هم لږ د دې خپلې بیمارۍ متعلق معلومات وشي او هغوی هم چې دی خپل ځان حفاظت کولی شي. هغې وخت پورې د بلې ویډیو وخت پورې تاسو زه اجازت غواړم. امید لرم چې انشاءالله تاسو به ښه او آباد اوسئ. خداحافظ.